لومبه د عوامو چې کومه غلطي و هغه ذکر کړله، دویمه بیا د علماو او د مشایخو چې کومه غلطي و هغه ذکر کړله. وی الله رب العزت چې کوم قوم تبا کول وغواړي نو عوام په ګناهونو کې مبتلا کوي، دا غي قوم عوام دا په دغه ګناهونو کې مبتلا شي او علما ولا ورله په جبه باندې تالی ولګي، دی بیا حق نشي ویل. علما سو چې ورته وي علما سو نن سبا خلق عوام خلق کله تاسو ته جو علما سو ته ویني دي لفظي ترجمه باندې نه پويږي او دس شي په عالم باندې حکم لګي وي دا علما سو. حالانکه زمون په عوامو کې دا خبره مشهوره ده، علما سو به چاته وي چې غیبه د تورات احکامات پټول، په تورات باندې به عمل په خپل هم نه کو، خو د خلکو نه به هغه مسلې چې کوم دی پټولې. او زمونږ استاسو د پښتو په دا کې دا خبره مشهوره ده، وی چې عالم سو کینو مې کوا خو چې سوینو هغه کوا، زی وی کنه مولا چې سکینو مې کوا چې سوینو هغه کوا. نو مطلب دا دی چې په خپل نیک عمل کوي او کو نه کوي خو مسله ستانه نه پټي، مسله ورته غلطه نه خي، صحیح مسله ورته خي. او د يهودو علماو کې سکارو په خپل به هم عمل نه کو خو مسلې به پټولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات چې کوم په تورات کې ذکرو، د قران مجید صفات چې کوم په تورات کې ذکرو هغه به پټول، هغه به خلکو ته نخ کار کول. د دې وجنه چې کوم د دې تخکاره ګدی بیا ایمان وروړي په نبی علیه السلام. او زمونږ د علماو مبارک خدا خبره مشهوره ده، هغه د هر مکتبه په سره تعلق ساتي خو چرته چې غلطه مسله نه کی، قصدن چې غلطه مسله نه کی، هم چې غلطه مسله دي او شي په نابوي سره جدا خبر ده، خو قصدن چاته غلطه مسله نه کی. نو په دې علماو باندې ډایرکټ علماء سو حکم لګول دا سراسر ظلم. زمون عام خلک برز ما سره ملګری ناسو یمنه دا علماء سو چي ما ته دا علماء سو څه ته وي، دې تعریف راته لګو علماء تا خو په دې علماو باندې د علماء سو حکم ولګو چې دا بد علما دي، خو د دې سوټ کی تعریف راته دا څه ته ویل شي. نو بیا خو لګي کچا کوته نه تل تعریف ولنه ورته مې څومره غلط حکم دي تا په دې علماو باندې ولګو. نو دغه خلکو به احکامات پټول. نو لومبه خدا چې عوامي په ګناهونو کې مبتلا وو، سره د دې وجنه چې کو دي عوامو ته دا خبره کړې چې دا کارونه مکوي، دا ستاسو لپاره د ګناه کارونه دي. نو ډیر خلک په دې خبره باندې اوړې دی. کو دي يهودو زګه په يهودو کې دوه قسم خلک عوامو کې، بعض عوام هغه چې هغه ته سنا علم د نبی عليه السلام په باره کې وو چې نبی عليه السلام دا به کوم دی اخر زمانه پیغمبر برزیدا علم ورته سنا سو. نو دی به هغه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، تاسو یو حق د باطل سره مګډوډاوي. نو حق بدی د باطل سره د څه ګډوډاو چې کوم ته سنا سپتو چې نبی عليه السلام د اخر زمانه پیغمبر برازي. نو دی به ورته هغه ګره دا پیغمبر نه دی چې ای به تاسو کو دی به هغه دا پیغمبر نه دی قبل صفات په ګډوډ کړل. نو حق به د باطل سره ګډوډ وتكتموا الحق، او دی به حق پټاو. حق په څنګه پټاو چې بعض عوام بده شي هغه به سره د نبی عليه السلام د اخر زمانه د پیغمبر نه خبر نو هغه نه به دا خبرې اړو پټول، هغه ته دا خبرې نه کول چې د اخر زمانه پیغمبر برازي. نو د کوم چې الله هلاکول وغواړي نو عوام په ګناهونو کې مبتلا شي، د علماو جبو ته چې کوم دی تعالی ولګي. نو د دې وجه نه د يهودو په دې باندې الله پاک چې کوم دی گمراهي او ضلالت او قسم عذابونو کې الله مبتلا کړو چې علماو به مسلې پټولې. نو دې کې دوړو ته حکم دی وترى او تبوینه کثیرا ډیر منهم د دوی نه د يهودو نسوارونه یسارعون چې دوی منډي وی فل اسم. نو اسم دا هغه ګناه ته ویل شي چې انسان داغه هغه اثر انسان سره په خپل محسوسي، یعنی حقوق الله ته ویل شي، او عدوان دا حقوق العباد ته ویل شي. دا الله حق ته یو چې کوم دی د بندگانو حق دی، د بندگانو دی حکم دی عدوان ویل دی، او د الله حکم دی چې کوم دی اسم ویل دی. واکلهم السحت، او د حرام مالونو په خوړلو کې. نو په دې کې دی منډي حرام مالونه به خوړل دی ورته وي لبئس ما كانوا يعملون، ډېر بد دي ما هاذ كانوا يعملون چې دوی کول. لولا ينهاهم الربانيون، کوچري ولې نه منع کول دوی لرا الربانيون پیرانو والاحبار علماء. نو دلته کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ذمہ داری دا په دې دوه ډلو باندې خاص تور ور واچوله، علما او مشایخ.
علما او پیران چې دی به خاص کر چې کوم دی خلک د بدو نه منع کی چې کوم ځای کې دی ته دا پته وي چې دلته زمون خبره اثر کوي او دا خلک زمون په وینا باندې بدو نه منع کی کې دی ته تکلیف نه رسی الته دی د خلک د بدو نه منع کول دا فرض دی به خامخا دا خلک منع کوي دی به خپل وس کوي د منع کولو هو چې کوم ځای کې دی ته دا یاروي او غالب ګمان دی چې یاره کوم دلته خبره کو او دا خلک موږ د تکلیف را رسی یا حکومت را د تکلیف را رسی نو دغه د خلق د ګناه نه منع کول اولا او بهتر دي خو فرض نه دي په دغه ټیم کې چې د خپل تکلیف را رسی خو بیا بهتر ده چې د خلق منع کی خو کو نه منع کوي نو بیا الله رب العزت دی را نیسی خو کو دي تا غالب ګماني چې د خلق به زمون خبره ووري موږ د تکلیف نه را رسی نو الته کې بیا دي مخامخه د خلق منع کی دي مجرمان دي د عوامو زیات مجرمان بیا د علما دي د عوامو زیات مجرمان دا علما دي چې د عوام د دې خبره مني او دی ورته بیا حق نه بیاني نو دا دی وجنه مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمایي چې الله رب العزت یو پیر په یو قوم باندې فرشتي راولېږل چې بدی باندې عذاب راولا دا قوم تباہ کړي نو هغه فرشتو دي چې الله پاک په دې کې خو بندگان دي چې تاسو سره ډېر تعلق ته تاسو سره ډېر محبت ته او د یو منټ او د یو سکند د پرستا حکم هغه نه ماتي وی الله تو فرمایي چې دی سره لومبه تباہ کړي زګه په مختز مکه باندې نور خلق زما احکامات ماتوي او د دې په تندې کې ګونج کتري ناراضي زما حکم ماتيږي د فرض مون حکم ماتيږي د حج حکم ماتيږي او زما لوی احکامات ماتيږي او دې خبدي ته خفغان کتري نه ور دي سره لومبه چې کوم نه تباہ کړي د یوشع ابن نون علیه السلام دا پیغمبر او د حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام نو ورست د الله پیغمبري ورکړو نو دو ته الله رب العزت او فرمایل چې ستا په قوم کې په 1,00,000 کسانو می عذاب راوستو 1,00,000 کسان ما هلاک په عذاب سره خو په دې 1,00,000 کسانو کې دا 15,000 کسان بدانو بدی کولا او دا 30,000 کسان چې کوم دا نیکان یوشع بن نون علیه السلام عرض وکړ الله پاکه دا ګوننګارانو باندې چې د عذاب راوستو دا خبره خو مې ذهن کې راځي چې دې ستا نافرمانی کوله خدا کم چې نیکان بندگان وستا نو په دې ور سره ولې عذاب راوستو یو الله رب العزت ورته فرمایل چې دا هغه خلک دا نیکانو بخپل باندې خدا خلک د بدونه نه منع کو او دی سره تعلق نه پرې خودو پس نه کېم د دې سره خفغان نه راتلو د دې وجه نه مخر دی ډومبه تباہ نو د کوم خلکو چې کوم ځای کې فرض د الله ماتيږي نو الته کې تبلیغ کول امر کول نهي کول دا فرض دي کوم ځای کې واجب ماتيږي نو الته کې دا واجب چې کوم سړی ماتي هغه منع کول دا واجب دي کوم ځای کې سنت ماتيږي نو الته کې تبلیغ کول او دغه کس چې کوم دی دغه ګنا نه منع کول دا بیا سنت دي خاص کر علما او کم نیکان خلک چې دي دا ضروری ده چې دي چې کوم دی تبلیغ وکړي امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکړي نو دې کې دا غي ذکر دی چې لولا ينهاهم الربانيون ولنمن کوي دوی لرا الربانيون یعنی د عوام لرا ولنمن کوي الربانيون دا الله والا دا پیران والاحبار او دغه علماء د يهودو عن قولهم الاثم د ګناه د خبرې کولونه واكلهم السحت او د حرام مال د خورلونه لبئس ډیر بد دي ما هغه سو كانوا يصنعون ما هغه كانوا يصنعون چې دوی کوي دا کارونه دي چې د عوام د بدونه ونه نه منع کول